الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والمصور وله الاسماء الحسنى يسبح اللهم على العظيم ډېر مهرباني یوسف ناظم صاحب ستا د ملګرو د ټولو خاص کر دا په دې روژې کې په موږ ټول باندې خیرات وکړو زه احتشام بھائی ستا په دې هم شکریه ادا کوم چې تا زموږ د ضلع مردان په دې سیاست کې په اوله پیره باندې د ډسټرکټ نظامت په دې عهده باندې د شرافت یو سیاست کې بنیاد تا کېښودو څومره موده چې ستا په دې عهده وشوه ما ته چېرې داسې اطلاع نه ده راغلی چېرې یو سړی راشي او دا ووایي چې یاره پوره ضلع مردان د 3 قومي حلقې دي 8 صوبایي حلقې دي یو انسان سره اوله پیره په لاس کې دومره اختیار راشي نو په دې دومره موده کې څومره میاشتې چې تېرې شوې چې دا نه دي ویلي چې یاره په یو ځای کې پولیس غلط استعمال شو او خپل ذاتي کار یې پکې وکړو پولیس صاحب ستا په بلا رشتې داران دي په تا په بلا پرشر دي دلته خلکو ما دا وکتل تېر 15 کال یې مې شک هم وکړو موږ به اته نهه میاشتې د وزارت هم وشوې ډېر کم داسې یو انسان ته عهده لاس کې راشي او د بل انسان خیال وساتي موږ خدا وایو چې موږ د ظلم خلاف راوتي یو او کوم خلک چې د انصاف په نوم راوځي هغوی به ول په خپل ځان کې هم انصاف قایموي زه به بار د یوې بلې پارټۍ کارکن سره او د هغوی د لیډر سره په مضبوطو قدمونو او په مضبوطو الفاظو باندې خبرې کوم چې زما خپل کور روغ وي کومو خلکو چې په دنیا کې په صحیح معنو کې تبدیلي راوستې هغوی اول په خپل ځان کې تبدیلي راوستې د خپل کور نه ابتدا کړې سخت یې په خپل کور کې هغوی ته په ژوند کې الله تعالی په خوب کې ښوولي وو چې د هغوی دوسی حسن او حسین رضی الله عنه دا قرباني وي قرباني په خپل کور کې کوله په دنیا کې ډېر مختلف طریقونه چلېدلي د دین په نوم هم چلېدلي دي د سماج په نوم هم چلېدلي او طریقونه سټارټ شي وقتي کامیابي هم عمومي خو اخري کامیابي هغه طریقونه عمومي څوک چې په خپل نظریې باندې کمپرمایز نه کوي هغه بدن تندرست دي چې هغه روزانه د خپل صفای د جسمانی او باطنی د دوانو دې خیال ساتي کومه دا تحریک انصاف کوم چې د دې اجتماعي بدن د دې ملک د دې د زهرو د پاره د تریاق د پاره عمران خان رئیس ته چې څو پورې په دې تحریک انصاف کې د تریاق طاقت د زهر به ختمي او که دا زهر به موږ کې خورو شو نو بیا به دا د هغې نه زیات خطرناک شي څوک چې زموږ نه مخکې وو زموږ بنیادي کارکنان دلته کې د پی ټي آی زموږ د پي کې 55 ناستې د ډېرو خبرو حجت هم نشته زموږ نه مخکې چې کوم تحریکونه راغلي دي هغه د پیپل پارټۍ د روټي کپړه مکان و که د ای ان پي د خپلې خاورې خپل اختیار و او د مسلم لیګو چې چا ملک جوړ کړی و چې کله د خپلې نظریې نه اخوا شو نو هغه تحریکونه ورو ورو ختم شو او په هغه ورځ باندې هغه تحریک ختم شو چې په کومه ورځ په خپله نظریې کمپرومایز وکړو او خپل ورکر چې کوم دی هغه په نوکر باندې بدل کړو کوم تحریک چې د ورکر نه نوکر جوړ کړي هغه تحریک بیا نه چلېږي ډېر مودې پورې د پاکستان تحریک انصاف ورکر به تر هغه پورې د دې پارټۍ ورکري چې څو پورې د دې پارټۍ لیډر په خپله نظریه کلک ولاړ وي د بعضې پارټو نوم نالم ریکارډینګ کېږي بیا ملګري روژه هم نه خفه کېږي
او ډېرې خبرې کړې دي ما خو کوشش کړی چې په مقامي اسمبلۍ په الیکشن ما کړی خو ما کوشش کړی د خپل حریف نوم ډېر کم اخیستی خو بهرحال بیا هم څه نه څه ذکر به راتلو خو د هغې ورکر هغې ځان سره په بعضې خبرو تړلی و هله به ذاتي کار کوو که هغه جایز و که هغه ناجایز و نوکري ټرانسفر پوسټینګ پیسې خرچه هر څه به هغې کول په دې وجه که هغه پارټۍ د نظریې نه څه اخوا هم شو نو بیا هم سموده یو حکومت نیم هغې جوړ کړو تحریک انصاف کې فرق دا دی چې د دې ورکر د خپله کوره خوري د خپله کوره راوړي د الیکشن په ورځ کیمپ په خپله لګي خپله خرچه کوي جلسې له په خپله خرچه ځي که چا څه خیال وساتو اولاد یې ورسره ښه وکړي که چا ونه ساتو اولاد یې ورسره ډبل ښه وکړي هغه نه د هغې ایم پي اې دپاره کوي نه د ایم ایل اې دپاره کوي نه د وزیر دپاره کوي څه حده پورې د عمران خان دپاره کوي خو د عمران خان دپاره یې نه کوي په یو سوچ د عمران خان سره ملګري دي زما خپل مجلسونو پورې د تحریک انصاف ورکر په ټول پاکستان کې جج شو خاص کر د پښتونخوا دا هم جج شو چې د دغې خیبر ایجنسۍ نه د ممنپور نه د باجوړ نه مردان خلا بیا هم دلته دې ځای کې د هغه سواد د کالامونو نه چې کوم دی راځي خپل ګاډي کې او لاهور ته جلسو له ځي نه چاته دا پته لګي چې دا څوک دی دا کوم ځای نه راغی راشي هغه عمران خان ته څه پته لګي بل ته څه پته لګي سوچ لاندې خپل تحریک چلوي کله چې په دې سوچ کې خدا ناخواسته فرق راغی نو چې یو طرف ته خپل سر پې ورکوي بل طرف ته به بیا هغه بلکل هغې ته ګوري ما ته دې خبرې احساس دی زه دا غواړم چې دا پارټي د پاکستان د بچاو لپاره خپل کردار ادا کړي بیا بیا په موقع نه راځي په صوبه کې حکومت راغی او په مرکز کې اوس راغی زموږ سره اوس هېڅ قسم څه ګنجایش نشته چې موږ چاته دا ووایو چې یاره دا چل دی هغه چل دی او ټیک ده ماضي کې خلکو غلاګانې کړي ماضي کې خلکو چې کوم دی د پاکستان د خزانه لوټ کړي ادارې تباه کړي خپل خپلوان یې بردي کړي د خپلې مرضۍ حکومتونه یې کړي خپل خلک یې پکې ساتلي دي خپل هر څه خپله مرضي کړې ده خو هغې خلکو ریجکټ کړه موږ له اختیار راکړو اوس پکار دا ده چې په خپل ځای باندې موږ د خپلې عقدې خیال وساتو او دا خبره بالکل ټیک ده چې په بره سطح باندې په افسرانو کې تبدیلي راغلې ده دا چې نه راغلې دا به غلطه وي او په دې وجه نه یم چې د حکومت یو نماینده یم په دې وجه یم چې زه ینم خو په لاندې سطح اوس هم کافي مسلې شته که هغه هسپتالونه دي که هغه سکولونه دي که هغه پولیس دي او که بعضې نورې ادارې دي کوم چې د هغې خلکو د لاس خلک دي هغه هم د هغې خلکو کار کوي که زما کس د پارټۍ ورپسې ورشي ورته وایي میرټ دی او کاغذ راوړه څنګه چې د احتشام هم ووایي ډسټرکټ ناظم صاحب زما دا خیال دی چې څه ټایم به نور هم اخلي خو امید دا دی انشاءالله چې دا طریق الله تعالی قایم او دائم وساتي بعضې علاقې په پاکستان کې اوس هم داسې شته چې خپل ځان مه حسابوي پښتون هر څومره غریب وي هغه بیا هم یو خودداري او یو عزت نفس لري خو په سند کې په بلوچستان کې په پنجاب کې داسې علاقې شته چې هلته کې اوس هم خلک چې کوم دی د ځمکې د خدایانو نوکران دي زما سوچ دا دی چې د ټولو نه ښه تبلیغ دا دی چې یو انسان بل ته وایي چې مونځ وکړه چې دی په خپله مونځ کوي نو بل دی په خپله کوي که مونږ په مرکز کې په پنجاب کې په پښتونخوا کې ښه حکومت وکړو نو یقینا ده چې اندرون سند او بلوچستان به راپاسي او زما سره به د دې پارټۍ پر په خپله ملګرتیا کې عمران خان هر سړی پېژني پارټي هر سړی پېژني زه دا محسوسوم چې زموږ د پی ټي آی وزیران او پارلیمنټیرینز موږ له پکار دي چې هر وخت احتساب ته هم حاضر یو او هر وخت د خپل سر او د خپل ژوند په قیمت باندې د خپلې پارټۍ او د نظریې حفاظت وکړو د پی ټي آی یا د تحریک انصاف یا د عمران خان لپاره نه تاسو په دې باندې سوچ وکړئ چې دا څومره خلک موږ دلته کې راغونډ شوي یو دلته یو یا په دې ضلع کې یو یا په دې پوره پاکستان کې د پی ټي آی لکونو ورکران په دنیا کې خواره دي دا ټول په دې پاکستان کې د مخکې نه موجود وو دا د عمران خان په دې نوجوانانو څومره احسان وکړو چې د یو سوچ خلک یې په یو لکه د تسبو په یو تار باندې وپیل زه ورته به په دې کلي کې کېدای شي بوډاګان شوي موږ به یو بل په دې یو پیرسدو یو مدې بابا یو اتیان او لوړپړ کې به موږ یو بل نه وي لیدلی دا د عمران خان د دې تحریک په وجه موږ یو ځای شو په داسې دا خلک مخکې هم یو ځای شو
د بوټو صاحب د پارټۍ په ټایم کې هم خلک وظیف شوي وو خو بیا خلک تر شو دا اوس د دې پاکستان په ما باندې او زما په نورو ملګرو باندې حق دی چې په بره سطح باندې موږ د دې پارټۍ نظریه انټیکټ وساتو او کمی به شي به راځي خو چې څنګه یو غلطي وشي چې انسان د هغې اصلاح وکړي او په لاندې سطح باندې موږ ځان سره ښه خلک ملګري کړو عمومي طور د انسان فطرت بدلیږي په ډېر ټایم باندې ما اوسه پورې دا تجربه ده چې ډېر په ګرانه باندې ښه سړی خرابېږي او خراب سړی ښه کېږي د معاشرې ښه خلک بېشکه به غریبانان وي د هغې به اواز نه وي خو چې هغه موږ ځان سره نږدې کړو بلدیاتي الیکشن را روانې وي چې ښه خلک دې پارټۍ کې موږ ځان سره ټچ کړو دې ټایم کې د پارټۍ په مرکز کې په صوبه کې حکومت دی بعضې کارونه به کېږي بعضې به نه کېږي اوس انشاءالله د بجلۍ په مد کې څه فنډ را روان دی نورو ما څه کوششونه شروع کړي څوک ورباندې تنقید کوي څوک به څه کوي څوک به څه کوي زما په تنقید پروا ډېره نشته چې څو پورې دا عهده ده په دې باندې ول زما د حلقې د خلکو بیا د پاکستان د خلکو د دې حق دی ما ته ډسټرکټ ناظم ته زموږ د پارټۍ نورو ملګرو ته ملک شوکت صاحب ته مشواني صاحب ته عاطف خان بل څومره چې دي زموږ دا ذمهواري ده چې د کوم ځای نه موږ ته څه میلاوېږي چې د خپل د علاقې د خړو کوڅو راوړو دا خبره ځکه کوم چې تېر ورځې کې ما یو خبره وکړه په هغې لږ تنقید هم راغی بعضې خلک خوشحاله شو او زه سبا دا خبره کوم چې ما د صوبایي خپل حکومت له 15 کاله ما دې ته وکتل ولې د ایم پي الیکشن ګټي د ایم ان اے څه کوي دې څه د ځناورو نه وټلي د ایم پي سره چې کوم دی د یوې حلقې ووټي د ایم ان اے سره د 3 حلقو ووټي ټول زما دپاره محترم دي تاسو به د خپل حلقې سیاست کړي په خپلو وړو وړو حلقو کې به هم کړي خپل یار اشنا به هم برتې کړي خپل رشتهداران به هم برتې کړي خپل غم خادي به هم پکې پاللي ما د دې پارټۍ ترجماني په پوره دنیا کې کړې دا د دې پارټۍ یو ذمهواري وه چې دا یې کتلې وه چې یاره دا هلک زما لپاره لګیا دی زه د حلقې د ټرانسفارمر هم وکړم د کوڅې هم وکړم د هسپتال هم وکړم تاسو نه کوئ موږ پخپله کوو کوشش به وکړو انشاءالله په دې خوشحالي ناظم صاحب ویلي مو انشاءالله زما امید دی دې باندې به کښېنو موږ سره ډېر ظلم شوي په تېرو 5 کالو کې هغه تفصیل کې نظم بیا چې کوم ملګري اوري د نورو پارټیو کې خفه کېږي به زما په خیال چې وخت راغلی چې هغه کارکنان زموږ د پارټۍ چې هغوی د دې لپاره په دې پارټۍ کې نه دي چې زه پکې کلاس پوه شم یا څه شم خو چې کله یو اختیار د یو پارټۍ سره راشي نو په بعضې کارونو کې میرټ وي په بعضې کې میرټ نه وي بعضې کارونه د نمبر وي بعضې بې نمبرو سیټونه دي دا سیټونه چې هغه تا سره ډسکشني پاور دي ته به څنګه کامیابېږې ته چې ځان سره خپل ټیم نه جوړوې ته به څنګه کامیابېږې که تا سره د نونو د ای ایل پي ټیم دی تا سره د هغې افسران دي هم زموږ ورونه دي خو زه به د خپل سوچ ملګري ځان سره ملګری کوم هله به زما د تایید مخکې ځي عمران خان لپاره کوڅو لپاره تاڼه او په دفتر کې نشي کېناستی عمران خان او زه یا بل که دا طریق کامیابوم د خپل سوچ کسان او کوم سوچ دی زموږ څه ذاتي سوچ خو نشته د پاکستان سوچ دی چې څوک په دې پاکستان خفه کېږي د دې د خاورو سره مینه کوي او د دې نه غلا کول نه غواړي او د غل سره نفرت کوي دا زموږ ملګری دی کاری پارټۍ دی دا هم کېدای شي چې زموږ سره په دې پارټۍ کې یو کس د 10 کالو نه زموږ سره ملګری او ډېر وي چې زه زوړ ورکړم خو هغه بجلیګر مولانا صاحب دی الله وبخښي به وي پیشو وي تر هغې پورې شیخ وي چې په مګې نه وي پېښ د انسان پته هله لګي چې په لاس کې اختیار راشي چې د ذاتي مفاد لټي او که قامي مفاد لټي نو اوس که داسې نور خلک وي نوي خلک یو تاسو پوهېږئ چې یاره دا قابل سړی دی دیانتدار سړی دی بېایمانه نه دی پارټۍ ته ځان سره نږدې کړي دا ټایم دی چې دا پارټي خپله وصیف وو روان بلدیاتي الیکشن دی که دې پارټۍ په دې بلدیاتي الیکشن کې د خپلو زړو تنظیمونو د ملګرو په سلا باندې سمو خلکو له ووټ ورکړو نو ما اوس هم دا کتلي دي چې په ډېرو ځایونو کې هغه خلک کامیاب شوي یې هغه سیټونه دي چې کوم موږ سره ټرډیشنل پالیټیشن دی خبره نه کوم خو چې کوم ځای کې پارټۍ خپل نظریاتي خلکو له ټیکټ ورکړی هغې ته ګټلې ده او که نه ده ګټلې ښه مقابله یې کړې ده یو 2 نمبر انسان یو 25-75 یو انسان یو غل یو بدنام یو بدکار یو 2 نمبر انسان چې زما په ټیکټ پاس شي زما هغه نه دی پکار زما یو سم سړی بېلې دی خوښ دی خو غلط سړی پاس شوی دی په پي ډي اې په پلیټفارم باندې زما سره د ډېرو خلکو په دې پارټۍ کې په دې خبرو باندې خفګان پاتې شوی چې ما په دغې میدان کې دا خبره وکړه او په هغه باندې زما سره نفرتونه وپاللی شول او ما دا خبره کړې وه چې زه هغه ټایم د ضلعې صدر وم
چې هغه کس ته به بلدیاتي الیکشن ملاویږي چې د تنظیم د صدر او د جی اس د ځغدي په یا په خپل یا د هی مسله یو کس دا پارټي د قانون چې علي محمد یا مشوانی یا عاطف خان یا احتشام یا بل یا ملک شوکت موږ په خپل رونو د ترور زمان راولو په هغه وخت باندې دا د ماما او د ترور زمان کم ځای چې کله په موږ باندې بالکل هغه ستور ورېدو دا یو خبره شو باقي زمونږ دلته کې د ولسي ژوند دی موږ تېر وخت هم په میدان کې کلي کچهري وکړه ضلعې په سطح هم وکړه هر اتوار تقریبا زه ناست یم ناظم صاحب تقریبا روزانه ناست یم هلته مشواني صاحب ناست یم هغه ناست یم زما امید دا دی چې انشاءالله داسې جایز کارونه به د چا هم نه ودرېږي دوه قسمه کارونه راځي اخري ورته خبرې کوم ما له ټرانسفر وکړه ما له دا کس نه وکړ نو ټرانسفر پوسټینګ چې څو پورې یو سړی رایټ نه جوړېږي یو سړی ټنیر نه دی پوره شوی نو که یو طرف ته موږ دا غواړو چې دې افسران نه کار واړو او د غلطو نه منې کړو نو که بیا ورته سوال مینت کوو زه چې یو افسر ته سوال وکړم یا ورته احتشام سوال وکړي نو په هغه باندې بیا موږ ډسپلین نه شو امپلیمنټ کولی خو چې په کوم ځای کې یو سړي سره زیاتې کېږي په هغه ځای کې زه نه یم چې کوم یو افسر به چې کوم دی نو هغه به موږ ته ودرېږي وایي چې زه دا نه شم کولی او مسلې شته لاندې خو هغه مسلې به فیس کوو دلته کې زمونږ وختي زه یو ځای ته ورغلم هغه یو ماشوم دی زمونږ یو کارکونو د پارټۍ د هغې والد صاحب وفات شوی نو هغه د ورور هغه زوی و یې وړوکی شان هلته په کینسر بیماري لګېدلې وه نو څه مسله چې د شوکت خان هم خو به موږ ډیل کوو ما ته ویې ته وایي ګنجی هسپتال ته لاړم کټونه وټونه د ویډیو راته وکړل تصویرونه مې هغې دغه ګنده وو یو څه بل څه مسلې وې زه دې ته ریان یم چې هر قسم فنډز ورته میلاوېږي ډاکټران ورته د څلورو نه شپېته شو نو آیا د انصاف او د پاکستان د سمول چې کوم دی دا صرف د عمران خان یا زما د پارټۍ د ورکر ذمهواري ده د دې خلکو هېڅ ذمهوار نشته چې سرکار په دې تنخوا باندې ناست دي ښه ګاډي استعمالوي ښه عهدې ورسره دي ریټایرمنټ ورته میلاوېږي بینفټس ورته میلاوېږي نو زه ورته ریکویسټ دا خبره کوم دی به ورته په سختۍ باندې کوو چې خدای رسول ته وګورئ اوس خو د نه بره څوک هغه بډې رشوتونه هم نه غواړي اوس خو د بره خو اوس بابا هم نشته چې دوی چې ما ته ایزلو وکړه اوس عاطف خان دی یا زما یا مجاهد خان دی یو سړی د راپاسې دا نیم کال وشو چې موږ په دې صوبه کې پاکو یو کس خو د راپاسې که نه چې وایي چې عاطف یا علي محمد یا مجاهد تا چې کوم دی دلته غلا کړې ما سره دې ظلم کړی په ما دې پولیس راکړي یو غلط کار دی را سره کړی نو چې موږ یو چا سره ظلم نه کوو زه چې اوس وخت راغی چې دا سرکاري افسران ټول نه خو دا بعد چې کوم غلط کړي خپله قبله درسته کړي زه تاسو ته دا خاص کوم چې کوم کس غلطي هغه باندې به لږ سټینډ وکړو لږ به راپاسو لس کسه شل کسه د خپلې علاقې به راپاسو یو درخواست به پرې لیکو چېرې دا سړی غلط دی مال یې راکوي موږ به دې بیا تپوس کوو بهرحال جي تر هغو ټیم هم دې کړې وې او د دې خبرې بخښنه غواړم زه لیډ شوم مردان کې د علما کرام څه پروګرام و موږ د پارټۍ باندې هسې هم وایي دغه دی وایي دا یو ډول دغه والی دي نما چېرې حاضري پکې وکړو بیا هغې ډېر سخت وکړو ما ورته بار بار وایي زموږ خپل پروګرام دی خو هغې او جماعت یې د موږ ایثار کړو نو دغې بخښنه غواړم نو شکریه ادا کوم ټول ملګرو ستاسو ټولو تاسو الیکشن کې چې کوم کردار ټولو ملګرو ادا کړی او مخکې به کوم الیکشن راځي الله دې وکړي چې کوم کمی په موږ کې دی په ما کې اول یا په بل چا کې چې موږ د ځان نه کمزوري وباسو کوم سړی چې خپله غلطي نه مني هغه مخکې ژوند کې ترقي نشي کولی هغه ماشوم ټاپ کوي چې هغه خپل لیکلي په ربړ میټاوي او ټیک کوي چې کوم ماشوم وي چې نه دا ټیک دی نو هغه مخکې نشي تللی ما کې به شل غلطۍ ما ته به وایي زه به ټیک کوم ما کوشش کړی چې مونږ باندې کوم یو اعتراض به راتلو چې یاره ډیولپمنټ ورک کې کمی دی نو فنډز نه وو هغه یو مجبوري وه خو کوشش دا کوو اوس هم نشته خو زیات کوشش دی اوس د ډیولپمنټ او بل یو ګیله به راتله چې یاره هم خالي وي کړه نو هغې باندې هم تېرو لسو میاشتو نه کوشش روان دی خو بیا هم د یو ملګري دا یو خبر راځي چې یاره یو ګیله ده نو ما ته بېشک کولی شي زه حاضر یم زه خپل اصلاحات هر وخت تیار یم زه دا غواړم چې زما دا تحریک جمدی زما اخري خبره دا ده چې په یو داسې ټایم کې زه زما دا ملګري بعض زما نه پکې سینټ سجاد بهی دی صادق حسین بهی دی نور ملګري دي زما نه په دې پارټۍ کې سینټ دي موږ زیات ملګري چې دې پارټۍ ته کله نن نه څو کاله مخکې راغلو 8 کاله 9 کاله زموږ ډېرو ملګرو داسې وو چې موږ لکه بیخي ینګ غونډه کې وو اوس زه already have
کراس 42 43 یم زه چې رالم والد صاحب مې جمدی و او الکتروني غوندې کې فیلینګ و پلار چې مړ شي بیا سړی که ینګ ایج وي نو هغه بیا فیل کوي هغه ټینشن او پریشر زه صرف یو عرض تاسو ته کوم الله دې موږ د هغې ورځې د هغې اوف او کاش نه وساتي چې موږ په دې پارټۍ کې 10 کاله یا کال یا 15 کاله تېر کړو او اخره کې د دې نتیجې ته ورسو چې دا وایي چې یمنه چې دې ته نه وی راغلی نو ښه به دا څه خلک دي هغه افسوس نه دی خدای مو وساتي دا تحریک چې په کوم سوچ تللی دی زما دا دعا ده چېرې اوس په ګاډي کې راسره افنان کاکا ناست و یو ملګري مې بل و ما ورته ویل چېرې لکه انسان ځان ته په وجود کې څه غواړي عزت غواړي شهرت غواړي هغه خدای په هغه تېر ټایم کې ماله یا زما نورو ملګرو له راکړو د دې نه پس هم چې یو سړی په خپل ذات پورې نښتی زما دا دعا ده چېرې تاسو اول او بیا زه مونږ د دې سوچ نه الله چې کله دا تحریک په صحیح معنو کې کوم دا هو سکته دا مضبوط ولاړي چې زه ورته بوډاګان یو چې شاته وګورو چې موږ دا سوچ وکړو چې یو بهترین ژوند مې تېر کړو یو بهترین شي کې مې تېر کړو زه کامیاب شو زما تحریک کامیاب شو زما وطن مضبوط شو زما د وطن د بچو مستقبل ښه شو نن زما د وطن بچي بهر مزدورونه ته ځي په بار جیلونو کې نه دي تباه او برباد زما د وطن بچي سره اوس روزګار دی تعلیم دی زما ادارې مضبوطې دي زما سکولونه محفوظ دي زما په سکول کې د ماشوم سر نه کېږي زما مدرسې محفوظ دي په کوڅو لارو کوڅو کې زما د جینکو د بچیانو عزتونه محفوظ دي په دفترو کې محفوظ دي دا د هغې تحریک دپاره هغه مقصد دپاره ډېر عظیم تحریک دی کاش چې زموږ ټول ملګري اول زه بیا بل په دې باندې سوچ وکړو تاسو خو ملګري هغې نه اول باندې چې تاسو که MPA مې نشته تاسو هغه ذمواري نه جوړېږي ذمواري زما د نورو ملګرو ملک صاحب یا عمران خان چې ته زما څومره MPګانې مینېګان ملګري ډسټرکټ ناظم صاحب چېرې په الیکشن کې تاسو هم چېرې په کوڅه کې به چېرته ډېر کم دا ویلي چې ټرانسفارمر در کوم ماله ووټ راکړه مونږ به دا ویل چې ووټ را راکړه په نظریه کار در کوو کو عمران خان دې خوښي پارټۍ ته راشه که عمران خان دې خوښ نه کار ورله کوم پارټۍ ته مه راشه نو چې د انصاف په نوم راغلي وو او د انصاف په جامه کې بیا غلا کوو بیا ډاکه وو دا ډېر ظلم عظیم دی دا داسې دی لکه یو سړی د جومات نه بار زه نه کړي بل یې په جومات کې دننه کړي او دا هم ظلم عظیم دی چې زه د پارټۍ کارکون یم MNA یم وزیر یم یا MPA یم یا زه کارکون یم او زه په بل غلط سړي په MPA په وزیر یا په خپل ملګري کارکون پرده اچوم په دې وجه دا پارټۍ تباه شوي دي چې په خپل ملګري باندې پردې اچولي او بل ته یې قرآن باندې خبرې کوو او که په بل چا کې غلایي ما له پکار چې زه عمران خان ته ووایم په پرده کې ورته ووایم هغه کس ته ووایم چې صاحب خپله قبله دې درسته کړه لږ مونځ ته زه یو خبره نه شم کولی بله زما ته او چې مړ هم شم زه بیا ونه کوم چا ته خو هغه کس ته بیا کوم چې ما ته یو ذموار سړی چې صاحب ته ووایه پردې عزت دی یا یې کور ته راوړه او یا یې رخصت کړه دا تاسو تماشه جوړه کړې ده دا زما او ستا ذمواري جوړېږي چې مونږ د هغې خپل تحریک حفاظت وکړو چې د دې نه EMP باچا خان څخه خراب سړی نه و په ټول صفت چې دې نه EMP او مونږ پیپل پارټي جوړ نه کړو ډېره شکریه احتشام به یې د کارکونانو هم ډېره مهرباني اسوتن هم دی ډېرو خلکو به ختم تراویح هم رواني تاسو اخر کې بیا شکریه ادا کوم دې دعا سره چې الله تعالی مونږ کوستر کې نه کېږي چاته کمزوري انسان نه کېږي چې په قصد نه وي څوک دا ونه وي چې غله دي د غلو ملګري دي ډاکوان دي د ډاکوانو ملګري دي ظلمونه کوي ملک خرڅ کو ملک نوکریه خرڅ کړي په ټرانسپورټ کې پیسې پیدا کړي چې د دې شي نو کوم زیات پیدا کړي چې دعا لرانه او یا ما ته د پلاني کار ویل وغیره له اوسه پورونه مو چې دا نو اشاره احتشام یا محمد یا مشوانی یا ملک شوکت یا صادق حسین وګوره په دې داندار په ځای د پردیس انانه سره ظلم وکړو دا پردیس مکه قبضه کړو دا خلک سره ظلم وکړو چې د الزامات را باندې کوم څه کوونه لګي ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين